انټي نارکوټکس فورس سوات چیرمن فضل حد لالاجی را سره موجود دی چې هغه دغه دومره غټه غونډه راټوله کړې وه او دغه خلک یې راغوښتي وو. لالاجي څه به وایي، څه میسج به ورکوئ خلکو ته؟ مونږ خو میسج دا ورکو چې دا ډي سي پي صاحب را سره هم ولاړ دی او د تاڼې د غالیګي ډي سي پي صاحب مونږ ټول په مشترکه طور به دا کوشش کوو چې زموږ د را روان نسل د دې لعنت نه خدای بچ کړي، ځکه چې د منشیات یو داسې لعنت دی چې زمونږ دا بچي به تباه کړي، د سکول نه به وباسي، د تعلیم نه به وباسي او د ملک ته ترقی او په هر څه باندې دا منشیات ډېر لکه اثر پرې باسي. نو مونږ خپل چې دا تنظیم شروع کړی دی په دې غټه پیمانه یوازې دا نه دی چې دا په سوات کې دی بلکې دا په صوبایي سطح باندې زمونږ پوره کوشش دی او په حال پاکستان دی، خو مونږ د خپل سوات په خپل سوات ذموار یو چې مونږ په دې خپل سوات کې د خپل بچي د دې لعنت نه بچ کو. او زه د خپل ټول عوامو ته دا سوال کوم چې د منشیاتو د سمګلرانو په هیڅ حال تاسو تعاون ونه کوئ، د هغو ملګرتیا ونه کوئ. که تاسو د پیسې لالچ واخیستو او تاسو د سمګلرانو ملګرتیا وکړه، د هغوی ضمانت وکړو، نو دا بچي به درته تباه کړي. د سمګلر د خپل پیسې سره کار دی، د هغه د چا د بچو د تباه کېدو سره او د ملک ته ورانېدو سره کار نشتی. سمګلر خو صرف دا مقصد دی چې مات به پیسې وګټلې، خیر که دا واړه واړه ماشومان تباه شي، د سکول نه وځي، په دې ملک بدامني شروع شي او په کوڅه باندې د تباهي شروع شي او دا واړه تباه شي، نو دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده. زه خپلو ټولو عوامو ته، مشرانو ته، هر قسم ځوانانو ته سوال کوم چې تاسو خپل کوشش کوئ چې د سمګلرانو ملګرتیا ونه کوئ او د دې نه علاوه د دې ملک د وړو او د دې بچو د ماشومانو د ښکلو ګلالو خیال وساتئ. او انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو، خو چې د پولیسو تعاون را سره د فوج تعاون را سره نو انشاءالله موږ به خدای کامیاب کړي او موږ به په دې خپل میشن کې کامیاب شو. زه د دې ټولو ملګرو د ما دا ملګري چې دي د ضلعې په سطح، د صوبې په سطح، د کلي په سطح، د تحصیل په سطح، ټولو ته دا سوال کوم، شکریا دا کوم چې زموږ په هر قسم ملګرتیا کله چې مسلې سر ته راشي نو خلک کینی هغې دپاره حل. دنیا کې داسې ایشوز نشته چې د هغې د حل څه جواب نشته. ګوره بریکوټ چې دی که نه یا زموږ تاثیر یا سوات چې دی دا موږ دیهاتي عرابي خلک او په قومونو باندې او په علاقو باندې تقسیم خلک او معلوم خلک کم علاقې چې معلومي، کم خلک چې معلومي، د هغې اقدار او د هغې کلچر هم معلومي. منشیات زمونږ د پښتنو یا زمونږ د سوات یا زمونږ د ملاکنډ ریجن کلچر نه دی، نه دلته پروډکشن کیږي، نه دلته پیداوار کیږي، نه دلته خلک داسې په هغه سټیج باندې دی چې کوم موږ بل ځای تصور کوو. زمونږ میسج دا دی خاص کر ینګ جنریشن ته چې که د نشې شاته څه کامیابي وي نو د نشې تاریخ په ډېر بد نه و، ځکه خو نشه یو خراب تاریخ، یو تاریخ لري. زمونږ خواهش دا دی چې زمونږ نوجوانان د داسې ګندا کمزوري تاریخي څه جوړ نشي چې هغه بیا په معاشرې بوځي. کتونکو د اکسایز اینډ انټي نارکوټکس چې کوم ملګری دی هغه را سره موجود دی. سر دا راته ووایي نن چې کوم پروګرام وشو د دې په ذریعه باندې به تر څومره حده پورې تاسو وینئ چې کامیابي به بیا ومومي؟ نحمد ونصلي علی رسول الکریم. څنګه چې زموږ مشرانو ډي سي پي صاحبو او د کمیټې مشرانو د دې په هکله کومې خبرې وکړې، د دې د روکتام د نشې سبا تیاره ده، چرته نه سبا کېږي او دا یو تیاره ده. څنګه زموږ مشرانو د دې په هکله خبرې وکړې، موږ ټول له پکار ده د دې خلاف موږ ټول راپاسو او دا د جرړې نه ختم کړو. د مسلمان شان نه دی دا چې څنګه الله او د الله رسول دا حرامه کړې ده چې دغه شانتې موږ دا حرام وګرځو او د جرړې نه انشاءالله په اتفاق سره د دې خلاف راپاس وکړه. خیر انشاءالله دا زر تر زره ختمه کړو، معاشره دې نه صفا شي او زموږ د روان مستقبل د وړو نسل کم نسل راتلونکی نسل دی د هغوی مستقبل رڼا او روښانه شي انشاءالله. زه خو ډېر ستاسو مشکور یم، شکریه ادا کوم. او دا ستاسو میډیا چې ده دا زموږ د ټول سترګه ده، نو په دې کې هیڅ شک نشته، ستاسو نه څه پټ پناه نشته. دا یو ډېر لوی ناسور دی، یو تباهي ده، یو وبا ده. خو انشاءالله چې موږ ښه په ایماندارۍ ده، په جرأت باندې او دا موږ وعده کړې ده د الله تعالی سره چې انشاءالله دا لعنت
دا وبا دا به موږ ختمو خو په دې کې د ټولو نه غټه زیاته ذمہواري زه په تاسو په میډیا باندې غورځوم چې په دې کې به انشاءالله چې تاسو کم کردار کم پارت تاسو کولی شئ نو انشاءالله چې زمونږ کم منزل د ترقۍ موږ وینو په دې کې د کامیابۍ نو د ټولو نه اولنی هر اول دسته به زمونږ سره میډیا نو که تاسو زمونږ ملګرتیا وکړه نو امید دی په دې کې بعضې احمد صاحب هم یو څو خبرې وکړي دار علي خان که خبرې کول غواړي نو دا زمونږ یقین دی که خیري لکه څنګه چې په دغه په دهشتګردۍ په دور کې میډیا کردار ادا کړ قربانۍ یې ورکړي دي شهیدان شو پکې نو انشاءالله د دې قوم د مستقبل د بچو دپاره به موږ ځانونه وژنو او د ملک په هغو ته پاکو د انټي نارکاټیک سپورټس جنرال سیکرټري محمد شاه خان صاحب را سره موجود دی. محمد شاه خان صاحب چې دی د هغه د خپل کلي دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې دي نن هم موجود دي په دغې پروګرام کې نو د هغو سره خبرې اترې کوو. سر څه به وایې نن چې کوم پروګرام وشو نو تر څومره حده کامیاب ثابت شو څومره به موږ په خپله معاشره کې چې کوم منشیات دي دا به کنټرول کړی شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د ټول نه مخکې خو ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره شکریه چې موږ له دې خبرې مقرره کړه. دویم نمبر خبره دا ده چې دا خو زموږ لاول دغه دی دا پروګرام دی او انشاءالله دا کم تاسو ولیدل دا هلې ځلې چې وي او د دې نه وروسته به هم چې دی نو لکه موږ خپل ځان نور ومضبوطو او د دې منشیاتو خلاف به چې دی نو برپور لکه دا کوشش کوو چې دا لعنت ته دی تحصیلي برکوټ نه خصوصا ورک شي او انشاءالله موږ به په دې باندې ډېر د عمل کولو کوشش هم کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن هغه آیات دی چې وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یعنی د نیکۍ او د پرهیزګارۍ په کار کې د یو بل مرسته کوئ او د ګناه په کار کې چې دی د یو بل مرسته مه کوئ. دا نننۍ غونډه هم په دغه جذبې سره مخې ته راغلې ده چې په دې معاشره کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث مطابق هر سیز چې کم دی هر نشه آور سیز چې دی هغه نشه ده او چې کم سیز نشه کول کوي هغه نشه ده او هغه نشه چې کم دی هغه حرامه ده. د هغې نشې خلاف چې دی نن دا غونډه شوې ده او دې ټولو مشرانو دا عزم وکړو چې د دې معاشرې نه به موږ دا لعنت چې دی دا به ختمو. زمونږ پروګرام دا و چې لاول موږ په سوات کې یو ضلع ډانچه جوړه کړه هغه یې رجسټر کړه. زمونږ دا ارګنایزیشن چې کوم دی دا د ډسټرکټ پولیس سره هم دی دا د انټي نارکاټیک فورس سره هم دی دا د پاک آرمي سره هم دی او موږ خپل د انټي نارکاټیک فورس پېښور KPK کسان یو په سوات کې موږ د هغو نمایندګان یو. که تاسو خیال یې زمونږ د نشه چې کومه ده دا خو د پیړو نه را روانه لکه څنګه چې DSP صاحب خبره وکړه په دې کې ډېر خاندانونه تباه شوي دي په دې کې ډېر خو اوس چې کومې نشې راوتې دي هغه جانلوی چې ورته کومې وایي هغه نشې راوتې چې په لږ وخت کې انسان ختموي او هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د بچو دپاره یو زهر قاتل جوړ شوی دی. نو د دې دپاره زمونږ اوس پروګرام دا دی چې موږ په هر تحصیل باندې کابینټ جوړ کړو او هغې تنظیمونه جوړ کړو او په هر تحصیل باندې موږ سل کسان رضاکاران والو. نو زمونږ مقصد دا دی چې 200 کسان زمونږ رضاکاران جوړ شي په ټول سوات باندې لکه څنګه چې DSP صاحب عوامو ته هېڅ نه ټینګېږي کم سے کم زما په خیال به که په ډېر حد تعداد کې شي په سوات کې په ښه ډیلرانو کې به 60-70 ډیلران نه وي. موږ 60-70 ډیلرانو موږ ایرغمال کړي یو. ولې ایرغمال کړو چې زموږ ورته اتفاق نشي او زموږ ورته یره ده خو که چېرې موږ دا یره د یو سیټ ته کړه مرګ خاصم یو ځل دی او موږ دې ته په صحیح طریقه راووتو انشاءالله تعالی ډېره لرې نه ده هغه ورځ چې زموږ سوات به د منشیاتو نه پاک معاشره جوړه شي او دا به د ټول پاکستان لپاره یو ماډل جوړ شي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. نن چې دا کم پروګرام په دې تحصیلي برکوټ کې وشو د DSP کابل د DSP برکوټ سرکل دغه په مشرۍ کې او سید انعام رحمان چې د قومي جرګې امن سربراه دی اصلاحي کمیټي او سره د خپل ټیم زه سره هم راغلی یم. د منشیاتو خلاف چې کم پروګرام دلته وشو انشاءالله دا به کامیابیږي خو په دې کې د سوسایټي د عوامو چې زیات ذمہواري ده چې هغه د پولیس سره تعاون وکړي او میډیا ملګري پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا به بالکل موږ ختمو. منشیات په دلته بالکل ختمېږي او دا معاشره به بالکل پاکېږي انشاءالله.